زه د دې مایک او د دې سکرین د لارې نه د دې پښتنو په خاوره کې د خویندو میندو ته یوه خبره کوم هغه دا کوم چې زما تورسرو خویندو میندو د مسلمانانو د خویندو میندو د سر نه د لوپټې اچولو لپاره د هغو د عزت د پیمالولو لپاره د هغو نه د ایمان اخیستلو لپاره د چرګې په نوم باندې د ګړي په نوم باندې د ماشومانو د 3,000 روپو کارت په نوم باندې دغه لالچ ورکولو په نوم باندې ستاسو نه د لوپټې غورځول او ستاسو نه چې کوم دی ستاسو عزتونه پیمالول او زه به دې شم ستاسو نه د ایمانونو اخیستلو لپاره دا لالچونه او دا دوکې دي غیر وړاندېګري دي زه صرف دا یو حدیث وړاندې کوم او خبرې مختصر کوم حدیث داسې دی چې د الله پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایما امراتن خرجت من باب دارها بغیر اذن زوجها کما ښځه چې د کور نه راووتله د خاوند د اجازې نه بغیر نو که دا په 3,000 روپو کارت پسې لاړله او که دا په پارامۍ چرګه پسې لاړله او که دا په زاړې ګډه پسې لاړه او که دا د کار بازار یا بل بازار ته چې کوم دی د لوپټي او د سینډل لپاره او یا د خپلو جامو لپاره لاړله د الله پیغمبر فرمایي وی لعنتها کل شیء طلع علیه شمس والقمر په کوم شي چې لور او سپوږمۍ لګي که هغه ونې دي او که هغه بوټي دي او لوڼي دي هغه ټولو ته ازارونه کوي چې الله دې په سر باندې د لعنت باران وکړه اوس ستاسو خپل ایمان ستاسو خپله مسلماني ما د الله د پیغمبر د حدیث حواله ورکړه چې کومه ښځه هغه د پښتون ښځه ځان ته وایي هغه په کاڼ پسې لاړله په ارامۍ چرګه پسې لاړله یا ګډه پسې لاړله او یا به طور مثال بازار ته د لوپټي په نوم ووتله یا بازار ته د جامو په نوم او د سینډلو په نوم ووتله یا د کاسمیټکس او د ګولډین کریمو چې کوم دکانداران دي د هغه په نوم باندې لاړله دا د الله د پیغمبر د خولې حواله ما ورکړه د هغه فرمان حواله ما ورکړه چې د الله پیغمبر فرمایي چې په څه شي باندې لور او سپوږمۍ لګي هغه ورته لعنتونه او هغه ورته ازارونه کوي چې الله دې په سر باندې د لعنت باران وکړي حتی الحیتان بالبحور تر دې چې د دریاب مایانو ته چې کوم دی کېږي چې الله دې په سر باندې د لعنت باران وکړي الله دې زموږ د خویندو میندو د ایمان او د حیا حفاظت وکړي